او یا تا په نوجوانۍ کې بلا بد کارونه وکړه چې بوډا شوې نو جومات ته رالی سپینګیري شوې او ستا اعضا کار نه کوي لاسونه ستا کار نه کوي ملا دې را ټیټه شوه و جومات ته رالی الله وی اصل عبادات و اصل توبه ما ته په حالت د نوجوانۍ کې ډېره خوښېږي چې انسان په حالت د شباب کې په حالت د زور کې طاقت یې ورسره حکمرانی ورسره گویا شهوت دی وسره او په دغه ټیم کې دی ځان بند کی دا ماته ډیر خوښیږي په دغه ټیم کې دی توبه وباسي دا توبه ماته ډیر قبلېږي ماته د ټولو نه عظیم عبادت دا د نوجوانۍ عبادت دی ماته عظیم ریاضت نوجوانۍ ریاضت دی داسې نه موږ وایو که نه هلکه چې بوډا شي خوله کړشفه بیا توبه د څه کړې توبه هله د شرابو چې شراب درته پراته زه وایم توبه هله د ګناه نه چې ګناه دې مخې ته پرته ستا پې باندې استطاعت دی ستا پې باندې طاقت دی زنا دې مخې ته ده ستا پې باندې استطاعت دی ستا پې باندې طاقت دی په غلا باندې دې وس دی چې ته مالک د یو مال دغه کړې نوکر کړې تا ته وایي د دې پیسو حساب کتاب کوه ماله پیسې را کوه او ستا په دغه ویسو باندې وسته په بر دی تا ته پته ده چې زما مالک ته پته نه لګېږي که زه جیب کې واچوم پته نه لګېږي تا نه تپوس کوم ستا چې کوم مالک دی ورته پته نه لګېږي لیکن ستا د دې مالک او ستا چې کوم مالک دی هغه ته خو پته لګېږي ته چې غلا کې تا ته وایم ستا مالک ته پته نه لګېږي لیکن ستا چې د کوم مالک دی هغه ته پته لګېږي ته چې زنا کې دغه غیر محرم اولیاء ته پته نه لګېږي د دې مشرانو ته پته نه لګېږي لیکن الله ته پته لګېږي زما محترم الله خو ویني که نه که ته ګناه کې په ګناه باندې ورځي نو ای زه تا ته یو خبره کوم زما محترم چې انسان ګناه کوي هر قسم ګناه چې د غلا د غیبت شه دروغ شه الله تبارک وتعالی ګوري انسان ته انسان د ځان د اوچتېدو دپاره او د دنیا د یو څو روپو دپاره چې دا قسمونه او طلاقونه خوري نو په عرش باندې ورته زما رب د بره نه ګوري چې بنده ما خو ستا د رزق وعده کړې ده د رزق وعده خو ما ستا هله کړې ده چې کله ته د مور ګېډې ته ملا نه وې راغلی د مور ګېډه کې لا نه وې د پلار د ملا ته هم نه وې راغلی د پلار په نطفه کې هم ته نه وې د مور ګېډې ته هم نه وې راغلی ستا د گویا ستا د راتلو تصور په دنیا کې نو بیا ستا پلار مې پیدا کړ د هغه په شا کې مې ستا د وجود موافق نطفه ور واچوله هغه پلار ستا مور سره ملو شو د هغې مور ګېډې ته ته بیا رالی د هغې د ګېډې د راتلو نه چې تا کار کسب نشو کولی و د مور د ګېډې نه راووتې ستا لاسونو حرکت نشو کولی ستا خولې ویل نشو کولی ستا سترګو لیدل نشو کولی ستا خپو ګرځېدل نشو کولی تا کې طاقت نو د اورېدو په طاقت تا کې نو تا اورېدل نشو کولو ستا دماغو کار نه کو لیکن د مور د ګېډې نه چې پیدا شوې قرآن کې الله وایي وهدیناه النجدین ته په ژړا شوې ما ته اواز درکړه چې بنده ته ولې ژاړې ته دومره حیرسناکې چې د مور د ګېډې نه پیدا شوې دایڼې ستا نوم کټ کړ ته په ژړا شوې ما رب قرآن نازل کړ په قرآن کې ما تذکره وکړه چې وهدیناه النجدین چې ته کسب نشي کولی ما ستا دپاره د رزق د مور د تیانو نه دوه لارې کونو کړې زما محترم ته ولې ژاړې چې تا کار کسب نشو کولی اندامونو دې کار نه کوو د ویلو طریقه نه درته ویل دې نشي کولی نو د مور د وجود نه مې تاله دوه لارې د پیو پیدا کړې دوه لارې چې تا هیڅ نشو کولی او تاله ما د مور په ګېډه کې د نوم په ذریعه باندې خوراک نه یې درکړې ته ولې د دې خوراک او د دې الله وایي ته ولې د دې پیسو دپاره قسمونه او طلاقونه خورې ته ولې د دې پیسو دپاره د بل محتاجۍ کې جی پلانکي صاحب بره شو پلانکي صاحب ښکته شه دا د څه دپاره زما خو نه کې ولې ما سره مال نشته جی ته د هغه محتاجي ولې کې هغه سره مال دی پیسې دي ورسره د څو پیسو چندو پیسو دپاره ته هغه ته حاجي صاحب وې تا د هغه نه مشر هم جوړ کړی تا د هغه نه د کور والي هم جوړ کړی د څه دپاره د دې خېټې دپاره 2-3 روپو دپاره زما محترم الله وایي د دې روپو دپاره ته د بل چا غلامي کې که په حقیقت کې زما د الله غلام شوي د پیسو دومره باران کوم چې راغونډول هم نشي خو دا مونږ صرف په خوله باندې وایو جي زما الله شته او الله خو شته ما ته پته الله په خوله وایم جي صرف په خوله وایم لیکن زما حقیقت او عملي زندګي وګوره قسم دې د دې خبرو نه خالي ده ما خبره کوله چې انسان الله ته متوجه شي په حالت د نوجوانۍ کې
या हबीब सलाम अलैका सलावत